بسم الله الرحمن الرحیم. په بهر کې ناست اکثره پښتانه خبریالانو د الحاد په ګټه او د اسلام په ضد یو فکری سنگر نیولی دی چې د هغوی د جملې څخه یو فرد د رحمان بونیری په نامه دی. د ډیوا راډیو یو ژورنالیست او خبریال دی. مخکې د په کنټیکټ یعنی په یو معاهده باندې د ډیوا راډیو په دفتر کې کار کاوه. په اسانه لفظو کې داسې مو ویلی سو چې دی د بل لاوډ سپیکر و. سوچ، پلان، عملی منصوبې، هدایات د بل و، صرف ژبه د ده ول، بیانول د ده ول. بیا که هغه د اسلام خلاف و، د مسلمانانو خلاف و، د پښتنو او افغانانو خلاف و، د بیا د هغه سره کار نه و. په دا اوس کې چې کله ټرمپ په انتخاباتو کامیاب شو، نو د خپلو لیونو فیصلو ترڅنګ یې یوه غوره فیصله دا هم وکړه، ول د ډیوا راډیو چې څه کارکوونکي دي دا دې د خپلو دندو څخه ګوښه کړل شي. په زورو کارکوونکي بیکاره شول، چې په دغه بیکاره او مفلسه کسانو کې یو کس دغه رحمان بونیری هم ده چې سوچ و فکر وکړي چې توخ د وطن راورک دغه 2 پیسو دپاره یې دلته د ریسک په خطر کې شو. نو شپه ورځ د خپل یوټیوب چینل او د شخصي صفات دپاره لاس په کار شو، ځکه چې نن سبا پر دغه چینلانو باندې پیسې ګټل یو عام مشغله ګرځېدله ده. خلک پر دې باندې ډېرې پیسې لاسته راوړي. نو ده سوچ وکړي دته دا ورمعلومېدل چې زه به د چا احساسات راپاروم. دا خبریالان دي د هر علاقې د خلکو مزاج ورمعلومېږي. نو د ساده پښتنو او افغانانو احساسات یې راپارول. په کومه طریقه باندې؟ ول زه افغان یم. حالانکې د دې نارې څخه صرف مقصد د ده دا و چې خپل چینل مخ په وړاندې بوځي. کم کار چې خلکو په کلونو کولی ده په لږ شپې کې دننه وکړي. لږ شپې کې دننه د ده و پیج د ده و چینل ته دومره کمپین وسو چې لږ شپې بعد د خپل یو ټویټ یو لیکنه وکړ چې په هغه کې د خلکو شکریا ادا کړ چې واقع کوم څه چې ما غوښتل هغه ته ورسېدل. دا خبره په یاد لرئ دا بېځایه جذبات د انسان تر ډېرو لوی ګړنګوی لګوي. جذباتي کس به همیش په غیر شعوري ډول د بل دپاره استعمالیږي. په ملحد پرسته، قام پرسته یا ملت پالو ګوندو یا به داسې ووایو چې په ساده پښتنو یا افغانانو کې د محبوبیت نن 2 طریقې دي. دا خبره زه بیا کوم. په ملحد پرسته طبقه، قام پرسته، ملت پالو ګوندونو کې په ساده جذباتي پښتنو او افغانانو کې د محبوبیت 2 طریقې دي. دا طریقې که هر چا استعمال کړي، هغه که بیا ملحد هم وي، د اسلام په حواله باندې داسې نشرات کوي چې هغه د مسلمان شان نه وي، بیا هم دوی ته مقبول دي. هغه کومې 2 طریقې دي؟ اوله طریقه، یو کس به دا ناره کوي چې زه افغان یم، طالب ملا دا د پاکستان د ISI پیداوار دی او مدارس دا د جهالت فکر یعنی دی. دا جمله چې چا هم وکارول، زموږ جذباتي پښتانه او افغانان په پټو سترګو پسې ځغلي. هېڅ تحقیق نه کوي، هېڅ پلټنه نه کوي چې د دې کس ماضي څه ده، د ده حقیقت، د ده بیکګراوند څه ده، څوک یې استعمالي، د چا دپاره استعمالیږي. بس صرف په دې نامه چې زه افغان یم باره به زه پسې ځغلم. نو ډېر خلک په همدې باندې خطا شي. دا یو فکري جګړه روانه ده. و ځان ته افغان ووایه، بیا که دې هر څه ویل هغه ستا دپاره بیا معاف دي. حالانکې دغه رحمان بونیری دا د پاکستان دی، پر پاکستاني پاسپورټ باندې تللی دی، لیکن کار د چا ساخي؟ د ساده پښتنو او افغانانو ساخي. زه افغان یم، طالب ملا د پاکستان د ISI پیداوار دی. د دې عنوان لاندې د ده پیج مخ ته روان دی، ده له روزانه دومره ډالر په لاس ورځي چې ما ورته دغه تصور هم نشو کولی. د دې زه یو بل مثال درکوم. په دا ټولنیز رسنیو کې د څه عمر څخه د حمزه صاحبزاده په نامه باندې
یو کس خورا پر ترقی باندې روان دي. دا هم د پاکستان دی، پر پاکستانی پاسپورت خارج ته تللی دی. د چې فکر وکړي چې د پاکستان په خلکو کې محبوبیت ځان ته نه سره وړلی، نو ناره یې وکړل ورځه افغان. د ده ټوله مبارزه د طالب خلاف، د ده ټوله مبارزه د ملا خلاف، د ده ټوله مبارزه د طالب د نظام خلاف روانه ده. ناره څه کوي؟ وایي زه افغان یم. افغانان دومره ورباندې رامات شولل چې په یورپ کې ده ته ډېر لوی لوی دعوتونه وشول. د ده پیج دومره پر مخ باندې ولاړی چې نن د ورځې په بې شماره ډالر د صرف د اکاونټ له روان دي. ولې؟ د ناره د چیشته کړې ده چې زه افغان یم. دا خبره په یاد باندې لري کم کس چې اسلام ته ژمن او وفادار نو هغه پښتونولي او افغانیت ته هېڅکله وفاداره نشي ګرځېدلی. دغه رحمان بنیری تی د شخصي صفحه تعقیب کې وګورئ، تیر کال د اسرائیلو په دوره باندې ولاړی، خاص بعینې پر هغه وخت باندې ولاړی چې پر فلسطین باندې ړانده بمبارونه شروع، هلته مساجد، مدارس، خانقاوې د فلسطین در و دیوار په وینو باندې رنګ کړل. لیکن د اسرائیلو د جنگي فوجانو سره عکسونه اخیستل، د جنگي فوجانو سره عکسونه بیا اخیستل او بیا به پر میډیا باندې نشر کړل. و دې ته نه کتل چې د دې ناتوانه بېوسه مسلمانانو په زړو باندې به څه تېرېږي. دا فکر یې نه کاوه چې زه خو وځان ته مسلمان وایم، زه وځان ته پښتون وایم، د یو پښتني مور شیدې مې رودلې دي، دا اخر زه څه کوم؟ ما درته ویل دا یو فکري جګړه روانه ده. وځان ته افغان ووایه، بیا که د اسلام توهین کوې، بیا که د مسلمانانو توهین کوې، بیا که د مسلمانانو په زړو باندې په هر رقم باندې ته مالګې ورپاشې، تا ته د ملامت ویلو والا کس بیا نه پیدا کېږي. د دې زه یوه بله بیلګه در کوم. یو کس دی د هغه همیشه پر د خپلو اکاونټو یا فیسبوک اکاونټ باندې چې کله دی راځي یا مثلا پر د ټیک ټاک باندې، نو هغه دا ناره کوي وایي زه افغان یم، طالب ملا د پاکستان د ایسای پیداوار، د ده نوم دی ستار لالا. دا د افغانستان دی هم نه، د افغانستان نه دی. لیکن یو ورځ دی په لایو کې رالی، په زرو کسان ورته ناستو، د لمانځه توهین یې علی اعلان کاوه، د اذان توهین یې علی اعلان کاوه، لاندې تبصرې ورباندې لیکل کېدلې ول دا د احمدشاه ابدالي اتل بچی دی، دا د غیرتي مور زوی دی. هغه د اسلام توهین کوي، د لمانځو د اذان توهین کوي، مګر زموږ خلک وایي دا د احمدشاه ابدالي اتل بچی. ولې؟ د وځان ته افغان ویلي. دغه جملې زموږ په زړو کې دومره ځای ولې پیدا کړي چې موږ اسلام هم پر څه نه بولو، لمونځ پر څه نه بولو، روژه پر څه نه بولو، اذان پر څه نه بولو، ځکه دلته یو کار سوی دی. دلته د فکري جګړې په نامه باندې دومره کار سوی دی چې هر انسان دغه څه اوس متاثره دی. ځان ته افغان وایه، تا ته بیا هر څه جایز دی. دوهمه طریقه چې په ساده پښتنو کې یا په افغانانو کې محبوبیت ترلاسه کولی شي، دا خبره ده چې پر علماو یا پر دینی طبقاتو باندې سخت ګزارونه کوه، بیا هر څه کوه، خو هغه دی تا ته بیا جایز بولي. د دې اوس اسانه مثال دغه د رحمان بنیری دی. دغه رحمان بنیری یو څو ورځې مخکې د تبلیغي جماعت پر موجوده نقل و حرکت باندې اعتراضونه کول. دا د پاکستان یا د پنجاب یو دسیسه روانه ده، یو پلان روان دی. دلیل یې څه؟ ول د تبلیغیانو لوی مرکز دا په پاکستان کې په پنجاب کې دی او په 80% پښتانه هلته روان دي، پیسې هلته جمع کیږي، په دې سره د پنجاب و اقتصاد ته وده رسیږي. ول معلومیږي دا چې دا تبلیغ هم باید مشتي په یو مقدس نظر باندې نه ورته وګورو، دا د پاکستان یو پلان روان دی. اوس دا وځان د خبریال وایي په امریکا کې ناست دی، په سترګو ړوند چې د تبلیغي جماعت لوی مرکز په هندوستان کې دی. د تبلیغي جماعت موجوده نقل حرکت د هغه ځای را روان دی. مشران د هندوستان ول مولانا محمد الیاس صاحب رحمه الله، مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله، مولانا محمد یوسف صاحب رحمه الله
مولانا انعام الله حسن صاحب دا ټول د هغه ځای د هغه ځای مثال نه ورکوي نه خو فکري جګړه روانه ده دلته د ستا پر زړه باندې ضربونه دروي د ستا فکر د ساخلي نو دغه طریقه درته استعمالي بلکې یو جمعه مخکې د پر دغه پیج باندې دا ویډیو موجوده ده د عالم او د مفتی په نامه یې پسخان وایي د حکیم الامت مولانا محمد اشرف علي تانوي رحمه الله کتاب په بشتي زیور پسخان وایي بلکې د ژیرې توهین اعلام کوي دغه کلیپ تیر سره واوري بهرحال دا خبریالان دا اوس حواس بخته لیونیان ورڅخه جوړ شوي دي اخلاقي ټول حدود یې د پښو لاندې کړي دي و طالب ملا ته دی ادبیات ورښیي د ادب درس ورکوي لیکن در حقیقت دی چې اخلاقي حدود څومره د پښو لاندې کړي دي ورته حیران بسي د فکر وړ خبره دلته دا ده چې زموږ دیني طبقه هم ورڅخه متاثره ده افغان دی بس افغان په نامه چې هر څه کول هغه کوي تی یقین وکړي یو ورځ یو صاحب علم کس پښتون دی هغه لیکلي ول د خپل وطن بېدینه مې د کعبې در متولي خوښ دی دغه الفاظ د خپل وطن بېدینه مې د پنجاب در متقي در بزرګ خوښ دی دا څنګه الفاظ دي موږ اول مسلمانان موږ 5 وخت لمونځونه کوو 5 وخت دلته اذانونه کیږي زموږ نظریه باید چې د قام پرست خلکو رقم نه وي د اسلام په نگاه کې د اسلام په چشمو کې ته باید وشي ته وګوري فکري جګړه روانه ده فکري مبارزه روانه ده هسې نه چې د نور رقم موږ هم په دې اوبو کې ورګډ شو پروردګار عالم دې ندي خلق څخه موږ امن و امان کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله